ملګرو د اوټونو باره کې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه یو پیغام جاری کړی دی او دا پیغام ټول امت مسلمه ته جاری کړی دی چې څونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي که د هرې نظریې سره تعلق ساتي که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي که د هر جماعت سره تعلق ساتي خو شیخ صاحب د اوټونو باره کې ډېر اهم پیغام جاری کړی دی او دا پیغام تاسو ټول مسلمانانو سره شریک کړئ چې دا پیغام د هر مسلمان غوږ ته ورسیږي خصوصا زموږ د جمعیت علما اسلام ملګري هغه دا پیغام په خپله واورئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او خپل ملګري په دې کې هم منشن کړئ چې هغه دا واوري د شیخ صاحب دا پیغام دا واوري او عمل پې وکړي نو د ثواب په نیت دا پیغام تاسو مخکې شریک کړئ چې ټول امت مسلمه د دې نه خبر شي او اوټ دا په صحیح ځای کې استعمال کی نو د اوټونو باره کې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ډیر اهم پیغام جاری کړی دی دا تاسو واورئ زما عزتمند ورونو څوک چې زما دا پیغام اوري هغې ټولو ته یو ضروري خبره عرض کول غواړم اوس بیا الیکشن دی او په دې الیکشن کې مختلفو پارټو والا خپل امیدواران ودرولي او ټولو دوستانو ته وایم چې څوک کومې پارټۍ سره تعلق لري خاص یو پارټۍ والا ته نه ټولو دوستانو ته خپل ورونو ته دا دي چې اغیار په ډېر لوی سوچ کې د دین خلاف لګیا دي او سازشونه کوي په مختلفو طریقو د دین خلاف سازشونه کوي د علماو خلاف د پټکو خلاف د مدرسو خلاف د نیکانو خلاف د پردې خلاف د حیا خلاف د زنانو د ستر خلاف لګیا دي او سازشونه شروع دي هواګانې راخورئ په دې ملک د پیسو په زور باندې د مدرسو خلاف یو غلط پروپیګنډ اوازونه او د علماو خلاف او هغوی پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې ډېر په کامیابۍ روان یو په مدرسو خلک په مدرسې هم د خلکو سوچ کې بدنامې کړې ملا او طالب هم د خلکو سوچ کې بدنام کړه د پردې او د نکاح اهمیت هم ختم کړه په دې الیکشن کې ټول ملګري علماو له او بالخصوص د جمعیت علما اسلام ملګرو له وټ په دې سوچ ورکړي چې اغیارو ته دا پیغام ملو شي چې نه الحمدلله زموږ دین جمدی دی الناس علماو پسې او د پټکي پسې او د پیغمبر په سنتو پسې او په حیا او په پردې پسې کلک ولاړ دي بس دقه یوه خبره په ذهن کې واچوئ دا پیغام زما ټول ملګري واورئ او چې کوم ځای کې هم د جمعیت علما اسلام امیدوار ولاړ دی نو کوشش وکړئ زنانه وي او که نارینه وي په ښه ګڼ تعداد باندې هغوی ته اوټ ورکړئ نو دا چې د شیخ صاحب پیغام و چې د اوټونو باره کې جاري کو او هر نظریې والا هرې پارټۍ والا هر سړي دپاره هغې عامه خبره وکړه چې تاسو د اوټ استعمال دا داسې ځای کې وکئ چې سبا له زمونږ علما زمونږ مدارس دا زمونږ او ستاسو شانه به شانه ولاړي چې دې کې زمونږ مدارسو ته خیري زمونږ مذهبي طبقې ته خیري زمونږ مدارس مساجد زمونږ علما دا پکې محفوظ وي نو ډېر اهم پیغام شیخ صاحب ورکو نو ټولو ملګرو نه هیله کوم چې ملګرو دا پیغام د خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړئ چې څومره ملګري زمونږ د اواز اوري نو ټول ملګري د شیخ صاحب دا پیغام ټولو مسلمانانو ته ورسوئ که یو مسلمان چرته د یو عالم قدر وکړي چرته د خپل اوټ په صحیح ځای کې استعمال کړي نو انشاءالله تعالی په دې به موږ تاسو ته اجر میلاویږي نو تاسو د شیخ صاحب دا پیغام دا ضروري واورئ او د ټولو ملګرو سره یې خامخا شریک کړئ